د پاک فوج ډیر سکاوټ کمانډینګ بریګیډیر ساجد ویلي دي چې د چکدره چاونې نه تختولې شوی وسله رضاکارانه واپس کوونکو په ضد به هیڅ قسمه کاروایی نشي کولای او کچېرې داسې ونه شو نو اپریشن به شروع کوي. په دې سلسله کې د سکاوټ تلا چاونې چکدره کې د ډي پی او کوز د طارق اقبال ډي اس پی ادینځي پرویز خان په موجودګۍ کې د پی ټی آی مظاهرچیانو لخوا چکدره چاونې نه لوټ شوی سامان د واپسۍ د لپاره د ادینځي قومي جرګې مشرانو خورشید علي خان، حسین شاه خان یوسفزی، امان خان، سرتاج خان، نعیم الله خان او نور مشرانو سره افغان کیمپ سره تعلق لرونکو مشرانو بریګیډیر ساجد سره غونډه کې د فوجي چاونې چکدرې نه لوټ شوی نور سامان د لپاره عام معافی اعلان کړی شوی دی او ویلي دي چې وسله چا هم ولې ده هغې د معافی قابل نه دي، خو کچېرې هغې رضاکارانه وسله واپس کړه نو د هغې په ضد به هیڅ قسمه کاروایی نشي کولی او کچېرې داسې ونه شو نو د افغان مهاجر کیمپ چکدره په شمول د ادینځي هغه کلي چېرته چې د دغې وسلې د وړو شک دی اپریشن به کولی شي. یاد دې وي چې په 9 مۍ کوزدګ د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو لخوا تیمرګر کې اف سی پبلک سکول او چکدره کې سکاوټ قلعه باندې یلغار او اور اچولو او لوټ مار نه ودانو گاډو په شمول نورو املاکو ته په کروڑونو روپو زیان رسیدلی دی. په 9 مۍ د عمران خان په نیولو د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو لخوا چکدره سکاوټ قلعه باندې یلغار په دوران کې د اور لګېدلو په وجه د 1 درزن پورې وړو غټو گاډو 50 کمرو ودانۍ سوي دي او د قلعه نه د وړو چرګانو، بیزو، پنکو، ایسیګانو، ټیویانو او نور سامان په شمول جیتری او LMG ټوپکې او په زرونو کارتوس لوټ کړي دي. همدغه شان مشتعل کارکنانو په تیمرګر کې موجود په 30 کمرو مشتمل اف سی پبلک سکول او کالج ودانۍ ته هم اور اچولی شوی دی چې په نتیجه کې سکول سېزلی شوی دی. د نه علاوه مظاهرچیانو د سکول نه فرنیچر، پکي، ایئر کنډیشن، لیپټاپ، کمپیوټر سره نور قیمتي سامان لوټ کړی وړی دی چې تخمینه د 1 کروڑ روپو پورې لګولې شوی ده او 1410 پورې هلکان جنکۍ د تعلیم نه محروم کولو کوشش شوی دی. د امنیتي ادارو لخوا د دې املاکو د نقصان رسېدو د دې لخوا د FIR اندراج لا نه دی شوی چې له وجې کوزدر پولیس د خلکو د 3 MPO تحت پنیو مجبور دي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.